بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اول فصل در رمضان شریف په فضیلتونو کې حضرت سلمان رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د شعبان په وروستۍ ورځ مونږ ته واعظ فرمایو چې اے خلکو پتا سو باندې یو میاشت را روانه ده چې ډیره لویه مبارکه میاشت ده. په دې کې یو شپه د شب قدر ده چې د زرو میاشتو نه زیاته ده. الله تعالی د دې میاشتې روزې فرض کړې دي او د دې د شپې قیام یعنی تراویح یې د ثواب سیز ګرځولې ده. څوک چې په دې میاشت کې په یوه نیکۍ د الله تعالی نزدېکت حاصل کړي هغه داسې دی لکه چې په غیر رمضان کې یې فرض ادا کړو، او څوک چې په دې میاشت کې یو فرض ادا کړي هغه داسې دی لکه چې په غیر رمضان کې او یا فرض ادا کړي. دا میاشت د صبر ده او د صبر بدله جنت ده، او دا میاشت خلکو سره د غمخوارۍ کولو ده. په دې میاشت کې د مؤمن رزق زیاتولی شي. څوک چې د یو روژهدار روژه ماتې وکړي نو د هغه دپاره به د ګناهونو معاف کېدو او د اور نه د خلاصېدو سبب وګرځي، او د روژهدار د ثواب په شان به د ثواب وشي. خو د دغې روژهدار نه به هیڅ نشي کمولی. صحابه رضی الله تعالی عنهم اجمعین عرض وکړو چې ای د الله رسوله صلی الله علیه وسلم مونږ کې هر یو کس دومره طاقت نه لري چې د روژهدار روژه ماتې وکړي. نو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دا په مړه ګېډه ورولو باندې نه ده، دا ثواب خو الله جل شانه په یوه کجوره روژې ماتولو یا په یو ګوټ اوبه یا په یو ګوټ لسی څکولو هم ورکوي. دا یو داسې میاشت ده چې د دې اوله حصه د الله تعالی رحمت ده او منځنۍ حصه یې مغفرت ده او وروستۍ حصه یې د اور نه ازادي ده. څوک چې په دې میاشت کې د خپل غلام او خادم نه بوج پکړي الله جل شانه د هغه مغفرت فرمایي او د اور نه ازادي ورکوي. او د څلورو څیزونو په دې کې ډیروالی کوي چې په هغې کې دوه څیزونه خو د الله تعالی د رضا دپاره دي او دوه څیزونه داسې دي چې د هغې نه بغیر ستاسو خلاصۍ نشته. وړاندې دوه څیزونه چې په هغې تاسو خپل رب راضي کړئ هغه د کلمې طیبې او د استغفار ډیروالی دی، او نور دوه څیزونه دا دي چې د جنت طلب کوئ او د اور نه پناه غواړئ. څوک چې په چا روژهدار اوبه وڅکوي الله جل شانه به د قیامت په ورځ زما د حوض نه په هغه داسې اوبه وڅکوي چې د هغې نه پس به جنت کې تر داخلېدو پورې نه تږی کېږي. فائدہ محدثینو د دې په بعضې روایتونو کې بحث کړی دی، ولې اول خو په فضایلو کې دومره قدرې بحث قابل برداشت دی. دویم د دې د اکثرو مضامینو روایتونه تایید کوي. د دې حدیث نه یو څو خبرې معلومیږي. اول د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم اهتمام چې د شعبان په وروستۍ ورځ یې په خاص طور د دې واعظ وفرمایو. شعبان وروستۍ ورځ نو شعبان په وروستۍ ورځ یې په خاص طور د دې واعظ وفرمایو او خلکو ته یې خبرداری ورکړو چې د رمضان مبارک یوه لحظه هم په غفلت کې تېره نه شي. بیا یې په دې واعظ کې د ټولې
میاشتې د فضیلت بیانولو نه پس یو څو ضروري خبرو ته په خصوصیت سره خلق متوجه کړل. د ټولو نه اول یې شب قدر ته توجه ګرځوله چې دا په حقیقت کې ډیره اهمه شپه ده. په دې پاڼو کې په دې بیان په دویم فصل کې مستقل راشي. لدې نه پس ارشاد دی چې الله پاک د دې روزې فرض کړي او د دې قیام یعنی تراویح سنت کړي. لدې نه معلومه شوه چې د تراویح ارشاد هم پخپل د الله جل شانه لطرف ده. بیا په کوم روایتونو کې چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم خپل ځان ته د دې نسبت کړی دی چې ما سنت کړی دي، د هغې نه مراد تاکید او پوخوالی دی چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم به د دې پوخوالی ډیر کولو. له دې وجې د ټولو امامانو رحمهم الله تعالی د دې په سنت کېدو اتفاق دی. په برهان نومې کتاب کې لیکلي دي چې په مسلمانانو کې د روافضو نه علاوه بل څوک د دې منکر نشته. حضرت مولانا الشاه عبدالحق صاحب محدث دہلوی رحمه الله تعالی ما ثبتا بالسنه نومي کتاب کې د فقه بعضی کتابونو نقل کړي دي. کچره د یو خار خلق تراوی پریږدي نو بادشاہي وخت دی ورسره جنگ کوي. دلته په خصوصیت سره د یوې خبرې لحاظ ساتل ضروری دي. هغه دا چې د ډیرو خلکو خیال دا دی چې په جلتۍ سره به یو جمعات کې په اتلس ورځو کې قرآن شریف په تراویحو کې واورو نو بس چوټي شوه. د دې خبرې خیال ساتل پکار دي چې دا دوه سنت جدا دي. ټول قرآن شریف په تراویحو کې لوستل یا اوریدل دا مستقل ځان له سنت دی او پوره رمضان شریف کې تراویح کول مستقل ځان له سنت دی. پس دغه شان په یو سنت عمل وشو او دویم پاتې شو. البته کوم کسانو ته چې په رمضان مبارک کې د سفر وغیرہ یا په بل څه وجه په یو خانه تراویح کول ګران وي نو د هغوی دپاره مناسبه ده چې اول د په یو څو ورځو کې ټول قرآن شریف واوري چې قرآن شریف کې نیمګړی پاتې نشي. بیا چې کوم ځای وخت بیا موندو او موقع وا هلته د تراویح کوي. په دې حالت کې به نه قرآن شریف نیمګړی پاتې شي نه به کار کې نقصان راشي. الله تعالی دې